خان څنګه الیکشن 2018 کې بلاول بوټو هم راغی دلته کې خو بیا هم کامیابي ونه موندلې شوه او هغه ووټونه وانغېستل یو غټ لیډ باندې شکست ول ورکړی شو. ډېر د افسوس خبره ده بلاول بوټو صاحب چې کوم دی د چا نوسی دی ذوالفقار علي بوټو صاحب نوسی دی د محترمه بېنظیر بوټو صاحب زوی دی د ده راتلل دلته زموږ سره هېڅ صلاح نه ده شوې زما سره زموږ سره چې کوم سینیر کسان دي د ستاسو مخکې ناست دي هېڅ قسم صلاح نه ده شوې او صرف د هغه د بربادۍ د هغه د تباهۍ ذمهوار چې کوم دی نو صرف او صرف همایون خان دی او محمد علي شاه دی او احمد علي شاه دی. خو دا زه پرې نه پوهېږم چې دې په شا څه قصه شته نو د دغې انکوایري پکار ده او داسې وایي چې تقریبا یو ارب روپۍ اخبار کې مې لیدلي دي وایي چې یو ارب روپۍ د همایون او د هغه دغه چې کوم دي څه ورته وایي همخوا ورته وی یا کوم باچاګان چې کوم دي نو د دې دا ذمهوار دي چې د دې نه دوی اخوا دېخوا تخطیط کې کوي نو دا به افسوس وي او زه وایم چې دوی د فوري طور استعفا ورکول پکار دي که په دې کې لږ هم غیرت وي نو پکار ده چې دوی استعفا ورکړی وی خلکو ورکړې ده پکار ده چې دوی استعفا ورکړي. صوبایي صدارت هغه همایون خان نه راغی نو ولې پکار نه و چې سینیر کارکون ځکه چې د پیپل پارټۍ شمار په هغه پارټو کېږي په کم کې چې د سینیر کارکون عزت ډېر زیات وي د سینیرټي په لحاظ سره وي. تاسو کو ګورئ جي زما په خیال همایون خان کېدی شي یا پیدا نه و یا به ډېر ورکوټ چې په کم وخت تاسو دا سټرګل کو د ذوالفقار علي بوټو سره وایي تاسو پریکټیکلي خپل سیاست کړی د هغه سره نو ولې نه و پکار چې تاسو کم از کم په دغه اعتماد کې اخیستی وی. نو پکار ده چې اعتماد کې اخیستی وی لیکن دا ده چې په اعتماد کې وانه اخیستو اوس کې بدقسمتي زمونږ پریزیډنټ صاحب زرداري صاحب هغه زما سره په ټلیفون باندې رابطه کړې وه او هغه ته ما ویلي چې وخت تېر دی اوس چې څه تاسو وکړله اوس د هغې هغه څه ورته وایي خمیازه ورته وایي که څه ورته وایي هغه به بوږتاوی او دغه ستاسو د مخې ټول شی چې دا ډېر د افسوس مقام دی ځکه موږ د دې پارټۍ دا حاجي قاسم صاحب چې کوم دی دا رضا خان چې دی دا د دې پارټۍ بنیادي خلک دی د دې نه ته تپوس وکړه زما دا خیال دی چې چېرته هم د عزت په سترګه باندې دی هلک د همایون خان چې کوم دی نه دی خلکو ته نه دي کتلي. بیا دا ده چې تاسو ورته وګورئ دی ووټ 27,000 ووټ دا اخیستی دی 25,000 میاګانو اخیستی دی 52,000 شو 40,000 ووټ دغه ته میلاو شو د بلاول صاحب ته نو 12,000 څه شو دوی همیشه دوی ته چې چېرته چا خبره کړې ده نو دوی ورته ویلي چې مونږ له راکئ هغه له مه ورکوئ کله خلکو ته وایي چې بلاول له مه ورکوئ دا یو غلطه فیصله شوې ده زمونږ نه شوې ده خو مونږ غلطه فیصله کړې خو مونږ له راکئ او هغه له مه ورکوئ. څنګه تاسو د باچاګانو وروڼو خبره وکړه یو ورور نظیم الله شو بل ورور ایم پی اے سیټ ته ودرېدو درې کاله ورته مسلسل سیټ میلاو شو بغیر سو حساب نه نو اوس ما اورېدلي دي چې کم محمد علي شاه باچا چې دی هغه خپل زوی راوستو ایم پی اے سیټ ته هغه ودرو او په خپله این اے سیټ ته ودرېدو خو ستاسو د یېرې نه چې دی دا فیصلې داسې ونه کړل او بیا هغو همایون میټینګ وکړو او بلاول چې دی هغه یې راواچو په دې خبره کې څونه حقیقت دی؟ دا بالکل ټیک ده همدغه ټیک ده 100% ټیک ده زما سره د زرداري صاحب ګوره چې زه دا کوټ کوم او په دې دغه باندې ویم په دوبۍ کې زرداري صاحب ما ته ویلي چې لال خان یہ میاں سے کس طرح جان چھوٹ جائے گی نو ما ورته وویل پریزیڈنٹ صاحب ہمارے پاس بھی کچھ میاں ہیں اس سے جان چھڑانا بڑا مشکل ہے او دوست دا پروردگار ته مونږ خلاص کړو چې اوس چې کوم دی نو په ووټ اف نو کانفیډنس راولو په دغه باندې ضلع په ناظم باندې او انشاءالله تعالی په هغې کې به کامیابي وکړي. د بلاول او د همایون په بیلات کې چې دی ستاسو هم غټ لاس دی هغه داسې چې د تاڼې څونه خلک چې دی هغه ستاسو سره غونډ ولاړ وو هغه ووټ نه دی ورکړی هغه یا د خفګان نه چې تاسو ته ټیکټ نه درکړی دغې وجې نه دی ورکړی یا تاسو هغه کمپاین نه دی چلولی د هغو دپاره په دې کې څونه حقیقت دی چې د تاڼې خلک په نره ستاسو سره ولاړ وو دې الیکشن کې؟ دا کمپاین مونږ چلولی ده چې کوم 40,000 ووټ بلاول صاحب اخیستی دی دم زمونږ دی دا د نظریاتي خلکو دی دا
دا ووټ ونه چې کوم دی نو مونږ پیدا کړی دی دوی پیسې اخیستې دي دوی پیسې پیدا کړي دي همایون او د هغه ملګري چې کوم دي د میاګان صاحبان دوی پیسې پیدا کړي دي مونږ ول ووټ پیدا کړی دی او پکار ده چې په دې وخت کې چیرمین صاحب ولګي او هغه بالکل چې اناونس کړي چې آینده دپاره د دې انټرنس چې کوم دی نو زرداری هاوس ته او بلاول هاوس ته بند کړي چې آینده دپاره به تاسو راځئ هم نه ځکه چې کم سیټ بیک وشو پیپلز پارټۍ ته تاسو لاړ شئ جي زما نه علاوه تاسو د نورو پارټو هیډز ته نه تپوس وکئ هغوی وایي چې دا یو غلطه فیصله وه عوام چې کوم دی نه جي بالکل هغوی ریاکشن و رد عمل و چې د غلطه فیصلې رد عمل و چې یاره مونږ دا یو غلطه فیصله شوې ده د علاقې سړي ته نه دی ورکړی شوی یو غریب سړي ته به ورکړی شوی و لیکن د علاقې سړي ته نو د دې د وجې نه هغوی چې کوم دی نو قطن د دغه کې حصه نه اخېسته په دې ووټ کې هغوی حصه نه اخېسته همایون وایي چې په دې کې زما سره داندلي شوې ده زما په ملکڼ کې هم زما سره پر خپل سیټ کې داندلي شوې ده زما د نور کارکنان سره په دې کې داندلي شوې ده نو تاسو څنګه ګورئ 2018 الیکشن کې داندلي شوې بالکل داندلي نه ده شوې بالکل او دا ده چې زما نه پس دی حاجي صاحب او دوی سره هم خبره وکړه داندلي بالکل نه ده شوې بالکل صحیح ووټ شوی دی باعزته ووټ شوی دی دی چې کوم دی نو د ده کارکردګي نه وه لہذا د عوامو دی فعل کو او فعل کو د باچاګانو کارکردګي نه وه بغیر د ذات نه بغیر د خپل دغه نه چې کله زوی راوباسه کله چې کوم دی نو فلانی شی کوه هغوی ځان طرف ته چې کوم دی نو ټول ترجیح ورکوله په سینټ په الیکشن کې چې کوم دی نو ته د باچا نه تپوس وکړه په کم ستا کم حق و زه خو هم ایم پی ای پاتې شوم ما خو نه دي اخیستي په ما پسې خلکو راوړي دي ما نه دي اخیستي تا اخیستي دي کروڑونه روپۍ دي اخیستي دي هغه پیسې چې کوم دی نو هغه هم واپس کا نو عوامو ته معلومه وه او عوامو ته دا ټول شی معلوم و د دې د وجې نه عوامو دی رد کړل او یعنې انشاءالله د دې په مستقبل کې هېڅ دغه به نه د دوی به پذیرایي نه وي د عوامو د طرف نه د محمد علي شاه باچا باره کې ویل کېږي چې هغه د کارکون په ځای زیات ټیکهدار سړی خوښوي هغه غواړي چې زما سره د خیر طرف ته هم ټیکهدار ناسي ګس طرف ته هم ټیکهدار ناسي او زما ناسته پاسې د غونډه ټیکهداران سره نو ستاسو په خیال دا پارټۍ ته نقصان نه رسولی کېږي دومره زبردسته خبره دې وکړه د وزنداره خبره دې وکړه هم دغه د هغه شیوه ده او دغه د هغه چې کوم دی نو ماټو دغه ته هغه پیپل پارټي وایي